الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. سلورم حکم د لعان. شان نزول د آیات مونږ ویلو بیا دا مسله ده یو مسله خدا ده چې یو سړی کور کې سړی بیا موندو او واقعي داسې وه هسې شک وهم نه شک وهم باندې بنا نه وه خبره حقیقت ته رسېدلې وه. نن سبا خلک هر شي له بیا ویډیو هم کوي نو دله د دې قتلول د دې سړي جایز دي. فیض الباری کې لیکي شاه صاحب ويجوز للزوج ان يقتل الزاني حين يراه يزني بامراته ديانة ثم ان بلغ الى القاضي امره يقتله قصاصا ان عجز عن اقامة البينة على الزنا. چې بیا که قاضي ته خبره لاړه نو بیا هغه قصاصا دی قتلي. دویمه دا مسله ده چې الولد للفراش وللعاهر الحجر، چې بچی کیږي نو دا د صاحب فراش شي د چا چې نکاح او زناکار هغه رجم کیږي وللعاهر الحجر یا هغه پر محرومتیا ده. نو مسله دا ده چې یو سړی کور نشته بچي وشو نو دا به حسابېږي د پسې د په اکاونټ کې شمارېږي دی به له پلار لیکلی کېږي. اوس څه طریقې سره امام ابو حنیفه رحمه الله امکان شرط نه وي، امام شافعي صاحب امکان شرط دی. د ده 4-5 کاله وشو دلته 5م کال 6م کال بچی وشو نو نسب کې دار پلار پسې حسابي. شاه نورشاه کشمیر رحم الله ته چې څنګه دې امکان نشته څنګه حسابي هغه په کراماتو دی راشي کا نو بیا غتم چې وې زمون مرجان کې زوړ مرجان کې مداو اوس ته مونږ کټ کړی دا خلکو به اعتراض کو داغه مقصد دا کشمیر صاحب ته چا وی چې تاسو سره کې خبرې کې فضلیات پولیس صاحب اکثر وی چې نسل مرجان کې دا خبره ده نو شاپور شیخ توای چې دی یوازې دی شي لراځي چې ته نور څه کار لرانه غي کرامات دې پوری دي. نو هغه ته چاوي کشمیر رحم الله ته چې دا تاسو رکی کې خبرې کې نوی دا رکی کې خبرې نه دي دا خو دا سړی به غیرت دی د په خپل لعان ولې نه کوي ډېری داوو کې کنه زموږ څه کار دی پکې معامله خود ده دغه قصه ماتر قصه کې اکثر وې سړی نو ډېر وخت چې راغی بچی شو نو تاسو کوی دا او دا چې تطلی راغی وې دا ته خوب کې راغلی وې دا وې کړه چې نره حساب کې زره نه دغه شي لا دې باریک حساب بنه کې نو دې د خپل باریک حساب کې کان مو خو لا اسه امکان وای چې دا امکان شته نور دا کار خو د زوج دی چې خامخا د شکی دی په خپل لعان کې لعان دیو کی په لعان سره به خبره پاک شي او طرف ته بشي. اوس لعان کې څو خبرې دي
یو لعان څه ته وایي د لعان حقیقت څه دی دویم د لعان شرایط څه دي دریم لعان طریقه څه ده څلورم د لعان حکم څه دی کتاب اللعان په فقه کې په هدایه کې قدوری کنز کې مستقل باب دی کتاب اللعان کې دې چې دغه خبرې پکې دغه مسلې نو لعان ویستا نو احناف وی چې لعان ویل کېږي شهادات مؤکدات بالایمان شهادات مؤکدات بالایمان چې دا د شهادت خو تاکید شوی په قسم په جانب د سړی کې قائم مقام د حد قذف دی په جانب د خزه کې قائم مقام د حد زنا دی د لعان تعریف شو شهادات مؤکدات بالایمان حقیقت سره په جانب د سړی کې قائم مقام د شهادت دی د حد قذف په جانب د خزه کې قائم مقام د حد زنا دی چې ګوره یو سړی تهمت لګو خپل خزه باندې کنځلې وکړه نو دا به یاد ثابتې او یا به د ملاوی کې حد قذف د کنځلو سزا کیا کوړي اوس د سره گواهان نشته نو په د حد قذف دی نو دې چې لعانو کې نو د حد قذف نه خلاص شو نو د په حق کې دا قائم مقام د حد قذف شو چې کله خزه نمبر راغی نو خزه باندې د دعوه وکړه نو یا خو بدای چې هغه به د تصدیق وکړي سړي خزه خپل خزه باندې تهمت ولګو هغه قاضي وغوښته نو یا خو هغه به تصدیق وکړي چې بس استغفر الله الذي باسیو کې شیطان مخې تور شه یو غلطي وشوه نو د تصدیق وکړو نو حدیث زنا به ته ملاوي حدیث زنا به ته ملاوي او که تصدیق نه کوي استغفر الله استغفار فضیلت وي استغفار دا کار څه د کیږي د دې امکان څه شته نو بیا ولعان بو چې لعان وکړو د حدیث زنا نه خلاص شو نو په حق د خزه کې دا قائم مقام د حدیث زنا دی د دې وجه هر کله چې دا په حق د سړي کې قائم مقام د حد قذف دی نو دې کې صریح الزام شرط دی صریح الزام علبا لعان کوي کدا سی اشارتن کنایتن یو سړی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې زما خزره زما ډیره خوخه ده ډیر په مینه ما ولا يرد يد لامسين لا يرد يد لامسين دي الفاظ سره په خپل خزه تهمت لګاو چې بس سو خپکې نه نو د قدرت کې سو خپکې نه لا يرد يد لامسين نو دله لعان ونوي ځکه د صریح څونوي د ير لا يرد يد لامسين کې ډېر احتمالات راځي چې لا يرد يد لامسين معنا د چالاس خالی نه واپس کوي د چالاس خالی نه واپس کوي نو لاس خالی واپس کولو کې ډېر احتمال دی نو د دې وجنه اغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغله مشوره ورکړه چې یو کار وکړه طلاق یې کا هغه نه د زمدینه بغیر زما گزاره نه کیږي نه کیږي بیا ته گزاره کوه د ملمانو به گزاروا بیا ملمانو گزاروا چې طلاق نه ورکې صریح الفاظ نه دي چې طلاق ورکی کنایتن دي بل سره راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هغه وینځه تهمت لګولو چې زما وینځه د تک تور بچی راوړې نو ګور هغه دا اوسونه چې دا دي زنا کړی دي خو صرف هغه خپل شک یو چې دا به اوس د کم ځای نه دا به څه ځای راوړي نو باندې سره نو دام تعریضن الزام صراحتا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مطمئن کو چې تاسو او خان شتستا هغه بیا او خان وې څنګه رنگونه دي وسه
خړ دي سپین دي وای تور پکې شته تور بچی راوړي وي او کله کله خو تور بچی راوړي نو وای دا سپین اوخ تور بچی ولې راوړي ناغوي چې عرق النزع غوتا پکې چرته د پورته نه یو رګ راغلی یعنی پرې نیکونو کې پرې نسب کې چرته تور اوخ تیر شوی نو هغه رګ د تر راغلی نو دا هغه رګ د وجه نه تور شي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام خدا سي بستاره خزه کې یو رګ راغلی کا د دې په نیکونو کې بم چې د سکتور دا خوې دسي دا اوسم دسي بای سړي بچو چې سترګې شنې دي هر وخت سوچ کوي جدات دي د شینا د کم ځای نه راوړي دا داسې خبر نه ده داسې لازمي نه چې دا د کم ځای نه راوړو دا د عرق داسې برې نه داسې یو رګي راشي یا چې پر وړوکی چې ته یو ځای تللی خلک چې د بچی شو خواښ ورته وي چې دا خو زما د زوی په شان نه دی هغې زه خو فوټوسټیټ نه وباسم فوټوسټیټ نه وباسم چې دا به خامخا ستا د زوی په شان نو نبي علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي مطمئن کو پرې چې دې کې شک مه کوه دې کې شک مه کوه دا د لرې لرې ناراضي کله بچی درېمه څلورم پیړه کې چې ته نیکه ته داسې لاړ شي کله مور طرف د مور پلار ته د مور ته د مور نیا ته داسې لرې لرې رګ راځي په بچي کې نو د دې وجه نه نو دا خبره شوه چې تعریضاً الزام کې دا چونکې قایم مقام د حد قذف دی او حد قذف کې تعریضاً الزام کې قذف نشته نو د دې وجه نه لعانم چې تعریضاً الزام دی کې حد قذف نشته قایم مقام د حد قذف ته په حق د سړي کې قایم مقام د حد زنا په حق د ښځې کې خو حقیقت څه شو د احناف منیز شهادات مؤکدات بالایمان نو د دې وجه نه اصل شهادت شو نو اهله اهل شهادتي چې اهل د قذف بسو کې څوک چې اهل د شهادتي یعنی چا کې چې د شهادت څوک چې شاهد ګرځیدي شي شاهد نو هغه سره هغه لعانم کولای شي او شاهد څوک ګرځیدي شي د شاهد او د قاضي یو شرایط دی بیا د شاهد او د قاضي شرایط یو دي چې حر عاقل بالغ مسلمان نو که لیوانه خونی هغه څه الزامات لګی په خزا د باندې لعان نشته نابالغی لعان پنشته مسلمان نی کافری لعان پنشته تعذیرن سزای لعان پنشته او په جانب د خزا کې هغه چونکه قایم مقام د حدیث زنا دی نو د دې وجنه خزا کې شرایط دادي چې ممن يحد قاذفها ورون مونږ ویلو د قاذف او د مغضوب دواړه شرایط مونږ ویلو چې په قاذف کې بدا شرایطي په مغضوب کې بدا شرایطي نو قضا کې شرط داده د لعان د پاره چې ممن يحد قاذفها چې د دې قاذف ته به حد ملاويږي که قاذف ته حد نه ملاوي نو بیا لعان پکې نشته ذکر قائم مقام د لعان دی بیا لعان چې کیږي تهمت چې لګي په خزبانی نو کله وا بچي بالکل نه نو سره بچي نشته تهمت ولګو چې دا د خزې دا شی کړي نو چې بچي نشته تهمت ولګو نو بیا لعان بوشي خزه خاون به یو بل نه جدا شي کله چې لعان وشي د لعان حکم ګوره داره چې کله دوړو قسمونو کو رسو تفصیل راځي آیات کې نو بیا وخت قاضي به ولګي د لعان کېږي د قاضي مخ کې خپل کور کې نه کېږي چې کور کې کمره کې خزه خاون کینه یو بل ته قسمونه کوي یا جرګه کینه علاقه جرګه هغه لعان کینه دې پر قضا شرط ده قاضي مخ ته جج قاضي مخ ته تل شرط دي نو چې کله لعان وکړو نو بیا به د خزه خاون یو بل نه جدا شي یو به غریب ته یو به شغریب ته بیا یا المتلعنان لا يجتمعان عبدا تفریق بقاضی راولی چې سو تفریق قاضی نه راوسته د مینس کې یو پکې مړ شو بل نه میراث وړي شي کله چې قاضی تفریق راوستو نو د یو بل نه به میراث نشوړي بس بیا خبره ختمه
یاغي کې دا مسلم ده چې امام یوسف سے وایي چې ابدن وسره ده نو دا دواړه یو بل نه داسې جدا شو چې بیا قیامت پورې به یو بل مخ نه ویني بیا به یو بل سره دوی نکاح د سره امکان نشته امام سے وایي کدا څه شو دې سړي د ځان تکذیب وکړو چې لعان خو یو کو خزتم جدا شو بیا دې یو وخت کې راغی چې څلور میاشتې ولګي دې راغی په سټ لاس او استغفر الله الله دې معفو کی او دومره موږ ناروا کړی دي د خزه باندې ما تهمت لګول او بیا چې کم دینو بیا موږ قسمونه په دروغ کړو ادا بالکل دروغ هیڅ نه وشي نو د ځان تکذیب وکړو دته به ملاو شو حد قذف دته به حد قذف ملاو شي حد قذف چې ملاو شو نو اوس کده دغه خدي سره په نکاح کې نو بیا نکاح کولای شي امام صاحب دا وایي امام یوسف سے وی ورته امام صاحب ته چې پرون چې تاوي چې ابدن راشي دا محکمي او محکم بیا نسخ نه قبلې بیان تغییر نه قبلې نو په هغه بدن باندې زما عمل دا خو دا بیا نه جوړ یو ځای کی امام صاحب ورته وی خدای مسلمان ته په خبره نه کويږي متلعنان لا یجتمعان ابدا نو چې ما دامه متلعنان چې څوک متلعنان یې کنه اوس چې د ځان تکذیب وکړو حد قذف ورته ملاو شو د اهل د لعان نه دي متلعن نشو د اهل د لعان نه دي چې اهل د لعان نشو نو د دې وجنه هغه لا اجتماعان خو متلعنان سره دي متلعنان دي نشو نو بیا نکام کولای شي یا دا څه شو چې څو وخت پس خدي د لعان نرستو بیا خدي تصدیق وکړو یا خزی بل چا باندې تهمت لګو حد قذف ورته ملاو شو دی خزی په بل چا تهمت لګو حد قذف ورته ملاو شو نو اوس دا متلعنان ندي اوس کدی یو بل سره نکاح کوي بیا نکاح کولای شي یو بل سره نکاح کولای شي دا خو هغه صورت شو چې بچی مچی لانجه پکې نشته اوس که بچی پکې وو نو لعان بیا یو صورت دار چې بچی لا پیدا شوه نه ده او دوی چې دا حمل زمانه نه ده د دې د انکارم دو صورتونه صرف وي دا حمل زمانه نه ده نو دې لدوار نشته ځکه حمل څه پته لګیشته کې نشته البته دی وی چې دا حمل زمانه نه ده د خدي زنا کړي نو بیا پکې لعان شته ځکه دا زنا تهمت پکې صراحتن راغی دریم صورت داره چې بچی پیدا شو دوی دا بچی خو زمان نه دا د کمی ان لکی هذا زه خو کلی کې نو ما سړی ته چای مبارک شه دوی د هغه د کور ته نیمتله نو دا صورت جوړ شو نو دی کې بس چل کېږي نو دی کې بیا دا مسله ده یوا چې امام یوسف سے وایي چې په سلیخته کې دنه نفاس مدت النفاس کې دنه انکار وکړو نو بیا د ولد نفیم کیږي او پکې لعانم دی او که مدد نفاس ختم شي و د کال وروسته 2 کال وروسته غټ سړی وې دا زمان نه دا تا کوم ځای نه بار کړو نو دای کې بیا نفي د ولد نه کیږي نسب د ولد نه نفي کیږي البته لعان پکې شته او امام سے وایي چې د دومره ورځو کې دنه چې هغه کې مبارکي ورکولې کیږي او آلات د ولادت اغسته کیږي بچی د پاره کم دو آلات د ولادت کی چې کوم د جاموکې د سټکيري یا زنګو دا وغیرہ دا غسته کی بیا د هدايه حشې کې چې اوس دا چاته څه بدلږي چې د آلات د ولادت کله اخلي او ورځي په ورځو کې دنه کده انکارو کو بچي پیدا شو ورځو کې دنه د انکارو کو نو بیا را بچي ثابت النسب نه او که ورځي تیر شوی بیا انکارو کو نو بیا ورته لعان بکی او بچي ثابت النسب دی نو چې دا صورت شو چې بچي د انکار دغه ورځو کې دنه وکړو بچي سره بس کوي نو کله چې دوی لعان وکړو نو بیا برسو کیږي قاضي به فیصله وکړي چې دا بچي د پلار نه مکټ کو د دې سړي نه کټ شو د نه لري مور نه کټ کېدل نشي مور نه کټ کېدل خو امکان نشته نو د مور سره به یو ځای کی نو د پلار نه کټ کېدو دا مقصد
که دا پلار مړ شو دی بچی د میراث کې حصہ نه ملاویږي که دا مړ شو د پلار ته میراث کې حصہ نه ملاویږي مور نو میراث وی مور به میراث وی دا د ماماګانو په غاړه شو دی به د مور د میراث وی مور ته میراث وی د پلار طرف نه د خبره ختمه شو نو دا د بچی د لعان د بچی حکم دار بیا د لعان طریقه صدا نو هغه د رستو آیاتونو کې قران طریقه خي رستو آیاتونو کې قران طریقه خي چې سړی په خزه تهمت ولګاو نو دا چون کې د خزه په حق کې قائم مقام د حدیث زنا ده په حق کې قائم مقام د حدیث قذف نو د خزه رپورټ مطالبه شرط ده که خزه په ځان غلې کوله که اکثر نن سبا کورونو کې دا کنزل کوي دا خلک د سړی څه نه وي په کور کې دا ټول ورځ کنزل کوي ټول ورځ تهمتونه لګوي او د رپورټ خزه او د رپورټ خو کوي نه او که رپورټ څوک کوي نو څه چلو شو رپورټ څوک کوي نو په دې رپورټ باندې څوک په دې باندې عمل کوي او څوک بیا دا کیسونه چلای نو دا چې رپورټ نو شو خزه خاموش سړی تهمت لګو ادا کله کار ورځ لګي خزه خاموش شو بیا په حکم نه دی څه حکم نشته بیا او د رپورټ دې د تهمت لګو خزه را رپورټ یو چې رپورټ وکړو نو قاضي به سړی راوغواړي چې تا څه ویلي وی ما خدا څه ویلي دي وی تا ویلي ته به څلور ګواهان راوړي نو ګواهان خو نشته خو ما پرې خپلو ګناهګارو په خپله لیدلي او چې ګواهان در سره نشته نو اوس به لعان کې نو لعان به څنګه کوي سړی به را مخکې شي وایي اشهد بالله انه لمن الصادقین فيما رميتها به من الزنا چې زه په الله گوي کوم په اشهدو سره چې ما چې پرې خزه کوم تهمت لګولې زه پرې کې رښتینه بعض علما وایي چې پیر ما رميتو کې به وایي مخاطب صيغه چې احتمال د غیر ختم شي امام صاحب وایي چې پیر ما رميتو ها چې اشاره وسره وکي د ضمیر سره چې اشاره یو ځای شي دینه تهمت خود به خود غیر احتمال د غیر ته ختم شي نو یو ځل بداوي اشهد بالله انه لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا چې زه په الله کوي کوم چې ما کوم تهمت لګول دي کې زه رښتینم په دویمه په درېمه سلورم سلور پیری بدسي وای پنځمه پیرا بیا وای چې لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین په دې سړي دي د الله لعنت کده دروځي دغه ذمہ فارغ شو دته توسه خو کې نه وس خدي تبوي چې څه وې دی وې د چې دا کوم تهمت لګو ته څه وې کله خاموش ده وې زه هیڅ نه ویم نو هیڅ ویلو نه کیږي خاموشه باندې کیږي وې یو طرف ته به خامخه خبره کې یا به کې د تصدیق نو که تصدیق وکړو نو زنا ثابت شو چې ثابت شو د دې په اقرار بیا به سزا ملويږي حدیث زنا او د محسنه رجم کیږي او که تصدیق نه کوي هیڅ نه وای بیا به جیل کې ترغه پورې یو خبره به خامخا کې یا به کې تکذیب چې دروغ وای دی غرشه دروغ وای نو چې دروغ وای نو بیا به څلور قسمونه بوسخه کوي چې اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا چې زه په اشهدو سره دا خبره کوم چې ما باندې کوم تهمت دې سړی لګولې دې دروغ وای په سلور پیری بداوي پنځو پیره بداوي چې غضب الله علیها ان کان من الصادقین چې په دې خزه د الله غضبي د دې سړي ته رښتیا ویلي نو دا لعان پوره شو چې لعان پوره شو اوس به قاضي به دې په میانس کې تفریقه راولي کړي چې تفریقه راوسته بس المتلعنان لا یجتمعان ابدا نکاح ختم شو قاضي به تفریقه راولي اوس د جمع کېدو دغه مخکې خبره ده والذین يرمون ازواجهم هغه کسان
چې کنزل کوي خپل خزو ته. پرون ما تاسو ویلي امام راغب وایي الرمي فی المقال کنایة عن الشتم، چې رمي فی المقال دا کنایه ده د شتم نه. والذین یرمون ازواجهم، هغه کسان چې الزام لګوي په خپلو ښځو، کنزل کوي خپلو ښځو ته، ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم، او نه د دوی لپاره گواهان. یرمون نه مراد رمی بالزنا ده، ځکه د څلور شهاداتو نه معلومیږي دا قائم مقام د څلور گواهانو دي. ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم، نه د دوی لپاره گواهان سوا د ځانونو خپلونه. فشهادت احدهم، نو گواهی د یو کس د دوی، اربع شهاداتین، سلور قسمونه دي، سلور گواهی دي بالله په الله باندې. دا سړی به دا سلور قسمونه کوي. انه لمن الصادقین، چې دا سړی رښتینی دی، کم تهمت چې په دې ښځه باندې لګولې دی. والخامسه، پنځمه گواهی اللعنت الله علیه، چې لعنت د الله دی په دې سړي کې د دروغجنی. ويدرو عنها العذاب، د فقېږي به د ښځې عذاب. ان تشهد، چې گواهی کی سلور گواهیان په الله باندې چې د دروغجن دی. والخامسه، پنځمه گواهی غضب د الله دی په دې ښځه باندې. ان کان من الصادقین، که چته دی د رښتینو نه. په جانب د سړي کې لعنت وو، جانب د ښځه کې غضب به ذکر کوي. نو دا کې یو وجه دا ده چې ښځه لعنت نه یریږي. تکثرن اللعنه، لعن تان ډیر لګي. دویم پرې غضب کې شدت ته، ځکه لعنت ویل کېږي حرمان د رحمت نه، د الله د رحمت نه محروم کېدل. او غضب ویل کېږي حرمان د رحمت نه سره د قهر او د غضب نه. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته، کنوے فضل د الله پتاسو، رحمت د الله. فضل سره د فاحشې نه بچ کړي، رحمت د فاحشې د خبرو نه بچ کړي. لعجل بالعقوبه یا لبتلیتم بالفحشاء، او یقینا الله تواب زر پخلا کیدون کې حکمت والے. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، دا دوی مضمون دی د صورت زجرونه په تهمت لګونکو باندې، چې یقینا هغه کسان چې رای وړ درو. افک اسوء الكذب، سلیدلی دروغ، دلیدلی دروغ. عصبه منکم، یو ډله ستاسو نه. عصبه لسنه څلوېښتو پورې، 10 نه 40 پورې، څوک 3 نه 10 پورې موي. واقعه د افک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوه د بنی مصطلق ته تلو. غزوه د بنی مصطلق ته غزوه مریسیع موي، دا په سن 6 هجری کې شوې ده. نو غزوه د بنی مصطلق کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نمبر باندې ځان سره ازواج مطهرات بوتله خسنه به کو چا خسنه به روخه هغه به ځان سره بوتله سفر کې. عائشہ رضی الله تعالی عنها دا سره په سفر کې واپس کې دا هغه وخت د قافلو د صورتو چې قافله به روانې دله، نو مخکې به ټیم ورکو، اعلان به وکړو چې قافله روانې دل والا دا خپل حاجات پوره کوي، ضرورت. او قافله به داسې وای په عربو کې ګرمي ډیره زیاته وه، نو کله به سفر د شپې کو، سار ته به آرام به وکړو، تعریس ورته وي، لیلة التعریس. لکه حدیث کې چې راځي نبی علیه السلام ټوله شپه سفر وکړو، سبا لږ مخکې کوز شول. بلال رضی الله تعالی عنہ ته وی چې اکلنا یا بلال ته زمون څوکیداری کوه، مونږ به منزله پاسه. او نبی علیہ السلام دا طریقه چې منزله ته به وخت کم، نو بیا به داسې ود کېدو، دا لاس په داسې کېخو
سم لاس تو بالغ باندې باندې په دغه باندې لاس په کې خدا سي بوده کېدو چې لاس سړی په خپل راويخ دا چې مانزه ته ټیم لګي اکثر د ریوان طالبو کراچي کې هغه وایي سونه ټیم د لکه وان 15 منټه دی 15 منټه کې ونی مګنټه خوب کیږي نو دې په 15 منټه کې لګي نیمه غنټه خوب کوي د موږ قضا کیږي نو دا چې سمله دا مړ کېږي سرته نو دا بیا چې مړ ستړی شو یا به ارتاو شي یا په خپل یو خو د یک خوبي کنه مړ ستړی شي ارتاو شي سړی برابر راشي لا یو سړی ویښ شي بیا موږ نه قضا کیږي بلال رضی الله تعالی عنہ وی زبر څوکیداری وکړ نو کیناستو د اس د دې اوخه پالان ته ډړ واله کې جاوي تا د مشرق ته ګوري چې سبا به کله راخیږي دې کې دې مو د شه ده که سفر کړو ټول شپه نور روخته چې نور ګرمي په ولګیدا نو ټول راويخ شو نبی عليه الصلاه والسلام شو بلال دا دې څوکړه وې کوم ذات چې تاسو روحونه قبض کړو جو زما روح قبض کړو بیا نبی عليه السلام چې دې انزل ته شیطان ده مخکې لاړه بل ځای کې بیا قضا مونږ کو په جمع سره نو کله بدا سیوا چې د شپې به آرامو کو چربان روان شو سفر به کو ګرمه پورې به سفر کو نور به ګرم شو بیا به ودرېدل نو قافله چې روانېده نو مخکې به اعلان وکړو اعلان به وکړو چې خپل ضرورت پوره کوي بیا رواني قافلې سره قافله چې روانه شو بیا چاته ودرېده نه ځکه ودرېده نه شو سل 200 خان دی هغه به کم یو وته راټینګې هغه بیا ودرېدل هم نشو او نه قافله پس بیا منډه وهلې شو نو قافله چې روانېده د شپې اخیری حصہ کې اعلان شو عائشہ رضی الله تعالی عنها چې موږ ضرورت تلاړو و چې زه واپس کېدم نو زما هارو هغه هار او شو کېدو ما دا دانې راوندولې دې کې په نو شو په ځان باندې ټیم پکې ولګید او زمون هودج دا کجاوچ و دولې هودج ورته وای دې د پر بس کسان مقررو ناغه به اوخته اوچته کړه یو اوخ باندې دوه هودجی دوه داسې پور را پور به تړلې نو موږ دومره سپکیو فراقونه عمرم کمو چې دا هودج چې چوچتونو دې ته دا پتهونه لګیدا چې دې کې انسان شته کې نشته واغه څه لرګي اوچت کړ قافله لاړه زجراله خپل زیتا نو هیڅوک نشته قافله تللی ده قافله پس غمنډه والا کېده نه نو زه په خپل ځای کې ناستم ما وی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په تفتیش وکي نو بیا به ما پس څوکرالیږي اوخ اسپرالیږي نبی علیه الصلاۃ والسلام په سفر کې کله داسې مو چې خپل اوخ به عائشہ رضی الله تعالی عنها اوخ سره یو ځای کړو په لار به خبرې مکولې ولاره به خبرې کولې د خپل اهلیه سره خبرې کول او دا د کې شرم نشته څه شرم پرې کې نشته د اهلیه سره سفر مال ته تسویل موسی علیه السلام خپل اهل سره سفر کو نو دې کې څه شرم نشته دام راځي روایتو کې چې حفصه رضی الله تعالی عنها غالبا عائشہ رضی الله تعالی نبی علیه السلام بوخرا وستو نو دی عائشہ رضی الله تعالی عنها ته یو کار ورې نه کې ته زما په یو سوره شذرستا په دې سوره ادا صفات به وتکړې چې زما د خدا څخه خسته سورلی ده داسې ده هغه په ونه شو پرې وخ باندې سوره شو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پته نه و چې دنه هودج کې سوق دي نو دا اوخ به راوستو د حفصه رضی الله تعالی عنها خواله عائشہ رضی الله تعالی عنها وی چې ما بزان باندې چکونه لګول چې دا ما څه چلو ځان ته قاریدم نو نبی علیه الصلاۃ والسلام بس تلاش وکي اوس پته نه لګیدا دی کې صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنہ د امین الجيش دی به دې لپاره پرې خو دی چې سار پرانا کې به دا ټول زیو ګوري کوم چې قافله آرام کړي دا وو ګوري دا ودی بيزوګرو په سیم سړی راځي چې کوم ځای شپه کړي سار سړی راځي ور پسې هغه زیو ګوري چې شیخونه نه پاتې شي نو دا امین الجيش په دا طریقه و چې رڼا کې به دا ټول ځای چک کې دا وو ګوري بیا به راځي نو دې چې راغې بعضې خدام لیکي دام لیکي چې دې د نوښت خوب عادتو ا دې خپل عادت ته مجبور د سره پاتې دي نو شروع سره دغه کې مرضی دغه خبره دا صحیح نه ده وزنی نه ده دې امین الجيش
نو دې عائشہ رضی الله تعالی عنها وایي چې رالم نو دغه ځکیناستم چې کیناستم په ناس ته شو دام د سره توب علامه ده چې دومره سړی نه قافله لاړه شي بیا غزه کې خوب ورزي نو زه په ناس ته شو نو دې چې راغی نو دوی ان لله و انا الیه راجعون نو د په ترجیح سره زوی خشو فخمرت وجهي ما مخ پټ کو دوغ زما خوا کې کینو زه ختم ورته نور من خبرې نه دی کړی بیا پر لار باندې د اوخ مهار نه ولې په اوخ باندې ناستم بیا موږ څه خبرې نه دی کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ کې د غرمې آرام کوي او ځکه موږ ورسېدو قافلې ته فهلك من هلك په دغه ځای کې خلکو لنجه قصه جوړه کړه منافقانو قصې جوړې کړې چې دا خو جو پاتې شوی ورته او د دوی د مخ کې نه لار او دا تعلقات او دا اسې نه کیږي دا داسې اچانک نه کیږي دا ډېرې قصې جوړې شوې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا چې کور ته ورسېدو نو عائشہ رضی الله تعالی عنها وایي زه نه جوړه شم ما ته هیڅ پته ونه لګېده خو دومره وه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د مخ کې په شان ما سره محبت نه کوو لرې نه به تپوس کوي کیف تیکم دا خره بس بیا بلا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې دا خبر ورسېده دا خو ډېر ګران کار و بیا په مقتدا باندې داسې تهمت نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشورې پکې مو کړې ځکه عالم الغیب خو نه و ناولی کور کې مشوره وکړه نو اسامه رضی الله تعالی عنہ اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ حب رسول الله نبی علیہ السلام انتهایی محبوب دنیا تاسو کو چې ستاسو خیال لې دوی ستا په اهل کې مونږ ته هیڅ نقصان نه دی معلوم دا خلک څه لګیا علی رضی الله تعالی عنہ تاسو کو علی رضی الله تعالی عنہ ورته شي سو دومره ځان په غم کې شي خو څه کمی نه دی بل بدل لو کو کړه د دوی څه مقصد د مقصد نبی علیہ السلام خوشاله ورو ذکر خبر وکړه بعد ویل د عائشہ رضی الله تعالی عنها سره دښمنی و نه لګي دا وسره ذکر خبره کړو د نبی علیہ السلام خوشاله ولې مقصد البته وی بریرینه تاسو کا کور کې دنه نوکره دا هغه ته ټول حقایق معلومي نو بریر رضی الله تعالی عنها چې تاسو کو ناغه وي چې دا دومره ساده ده چې وړو واغه کې به ودشي یا بيزاره شي وړته وخوري وې دا نو نور څه تهمت پکې شته هغه وسه شو چې نور هیڅ تهمت پکې نشته بیا نبی علیہ السلام دوی مشوره جمعات کې وکړه چې صحابه جمع کړه منبر باندې کېناس خطبه وی چې ځنې خلک زما په اهل باندې تهمت لګئی او زمانه په الله قسم ما ته په خپل کور کې څه نقصان نه ښکاری خپل کور والا سړی ته معلومي چې په څه اخلاقي دي څه خوې دي څه کردار دي دا پته لګي نو په دې کې سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ پاسې دو وې دا الله رسول کدا سړی دا اوسو نه نو بس بیا ماته اشاره کوه نو وې قاعده اشاره کوه بیا تماشه کوه غسل دا زره مونږ اسی وایو قاعده اشاره کوه قاعده اشاره به کوم هو بیا به یو نه کوفی والا خوشا یا وشاته زوګ نه نو دوی قاعده اشاره کوه بیا تماشه کوه ته دا اوسو نه ته ماته اشاره وکړم بیا پکې البته کده خزرجو نه نو بیا زمون قوم نه نو بیا تهمت جوړیږي بیا با تاسو اجازه به لازمي سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ پاسې دوی چې موږ سره ځانلم زمون پورې مټشته لاشتا د خزرجو سړی تاسو ضرورت نشته موږ به ځان له فیصله کوو نو سعد ابن حذیر رضی الله تعالی عنہ پاسې دوی ته وی چې ته د منافقانو سره وینځي دوی مېز کې له خبره جوړې شوې نبی علیہ الصلوۃ والسلام را کوڅ شو فیصله و نشو بیا عائشہ رضی الله تعالی عنها وی چې لګونه خشومه نو د خپل ترور ام مستح سره بار تطلب هغه وخت کې کورونو کې بدل لیټرین وغیرہ تنظیم نو زنانه په سار طرف نه یا د شپې طرف نه به لری تلې د صحرا ته نو زه په زید دې زما ترور خپل خلی او دا کنزل کې خپل دوی ته قاری کې چې تایسه مستح دی الله غر کې مستح غر شوی دو نو ما ورته وی چې دته ولې کنزل کې دی خو بدری صحابي دی او ته خیره کې ما ته نه خبر مې سنه وې نه خبر مې نه خبر څه چل شوی دومره قصه شوی ده ته نه خبر مې نه خبر نو تفصیلی قصه راته وکړه نو قد فرغنا عن شاننا مونږه غزه ته رسیدلی واپس شو قادر نشو په خپل کار باندې او د سماعتي باندې ځکه غم جوړ شو یا فارغ شو چې واپس رالم د نبی علیہ السلام نو اجازه واغستو پلار کړ لاړم مور نه مې تاسو کو
مور مال تسلی را کوله چې داسې خزه یا داسې خاون یا دا خوشاله خلک په داس تهمتونه لګي ما وې دا تاسو نه کوم نبی علی السلام خبر شوی دی کنه شوی خبر شوی وی پلار دیم خبر دی ټول ملک خبر دی یو ته نه خبر وی ما په جړه شروع کړ جاړو پرې وته ماخر دا مور پلار دارا سره ناشتي بار نه صبح زرانه راشي ما سره په دې جړه کې شریک شي سبا نبی علیہ السلام راغی ما سره کېناست د پرتوم کېناست و یا عائشہ موږ څه خبرې اورېدلې ان كنت الممت بذنب کتا نه واقعي څه غلطي شوي نو توبه وباسه فإن العبد اذا تاب تاب الله عليه چې بنده توبه وباسي الله په بیا مهرباني کوي او کته پاکه نو الله پاک به صبر اترولي نو ما مور ته وی چې ته جواب ورکړه مور وی ما زور ته سوې پلار ته مې پلار وی ما دم څه جواب ناراضي زه په خپل پاسې د مغرب نو تاسو کې ناستم وی ما وی چې ګوره که زه ویم چې زه پاکه مو زماري په الله قسم چې زه پاکه تاسو تصدیق نه کوئ او که زه ویم چې دا کار ما کړو زماري په الله قسم ما نه کړی تاسو معنی ځکه پروپاګاندا نه ډېر خلک متاثر کیږي پروپاګاندا چې شروع شي نو دار چا شک پیدا کیږي خلق متاثر کیږي دینه نو زما حال پشان د ابا یوسف ته یعقوب علیہ السلام نوم را نیر شو انما اشکو بسی وحزنی الى الله بیا پر وته دي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی شروع شو چې وحی شروع شو زما خیال خداو چې نبی علیہ السلام به خوب ویني یا څه طریقې سره به زما براءت شي دومره خیال مې نو چې الله پاک به زما مبارک دومره رکوع آیاتونه نازلای نبی علیہ السلام باندې وحی شروع شو دا آیاتونه نازل شو هغه د رکوع پورې د لس آیاته د لس آیاتونه نازل شو نبی علیہ السلام چې وحی ختم شو خوشاله شو مال مبارکی راکړه چې عائشو اما الله فقد ابرأك یا الله پاک صبر اثر ولېګو ته پاک کړې مور پلار ما ته نبی علیہ السلام شکریا ادا کوم دا الله شکریا ادا کوم چې الله پاک زما سپایو زما پاکی رولې غلا صحابو کې مختلف دلته زجرونو کې براشي مختلف قسمونه سوکو پدې کې داخل شوي رجال د اف سوکو ساکتین بعضیو مانعين دا درې قسم خلکو دې ساکتینو کې د بعض شکو چې را دا خلک دومره ډېری خبرې کوي څه چل به دا پیدا کېږي خلک وایي چې دا څه خبرې شروع شي نو که پاک خلک نو بیا هم څوک وایي چې اوږه نه خوري بوی دې نه خېږي او څوک وایي دال میں کچھ کالا کالا ہے او څوک وایي چې څه چل خو به وي څه نبت الامر خو به وي منطقیان وایي دي به هم څه نبت الامر څه حقیقت څه چل خو به وي څه خو به شوي نو ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنہ وایي چې زه کور ناستم نو بیا په دې موضوع هر ځای کې خبرې کېږي نو ما کور والا سره خبرې کول نو کور خپلې ښځې نه مې تپوس کړو چې هسې ستا پکې څه خیال دی ته پکې څه وی وړو مورې ته هم څه ووایې که نه ام ایوب نو هغې ما ته وایي چې ګوره تا نه یو تپوس کوم چې که دا د عایشه رضی الله تعالی عنها په ځای زه ویم او د دې صفوان سره زه راغلی تا په ما شک راتو و یاره په تا مې شک نه راتو وی بل تپوس نه کوم که دا عایشه رضی الله تعالی عنها تا راوستوې د صفوان په ځای او سبحان الله زما مور ده نو مور ته د چا په زړه کې په حاشیه خیال کې غلط تصور نه راځي ناغوی چې ستا مور ده نو د صفوان مور نه ده نو دوی زه دومره خوشحاله شوم چې دې ښځې نه مې یو شړک ویستو چې دا ستا زما لوی دغه کشاله یې ختمه کړه د عربو کې دا ښکلولو عادت زیات دی دا ښکلولو عادت په عربو کې زیات دی دا سټ ښکلی یا وچ ولۍ داسې اڅه اوس خو هسې داسې د لرې داسې ون کوي هسې خوله نږدې کوي نه د لرې ون نه هم چې ډېر دغه نو داسې دا عرب حقیقي معانقه چې دا هغه کوي اصل کې دا وروسته دا راځي بیا چې دا زمونږ خلک خو یا مباطنه کوي یا مزاجعه کوي طالبان مزاجعه کوي پرزول کوي او یا مباطنه کوي څوک مذاکره کوي عرب جینو هغه حقیقي معانقه کوي دا خپلول کوي بیا بعض خلک دا وایي د دې خبرې د ختمولو لپاره چې صفوان
دکی رجولیت نو نامرد دا خبرم غلطه ده روایتو کې راځي صفوان رضی الله تعالی عنہ خزر علی نبی علیہ السلام ته درې رپورټ وکړه چې زه چې مونږ کوم صفوان مونږ نه پری نفلی مستا روزه نسم روزه نفلی روزه دمه روزه ته نه پری ماته رااله په خپل پسره غرمه پاسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې به تحقیق حکمونه کوچیو دا غټ کافر دی و سړیا دا غټ کافر دی چې دا مانځ ته نه پری راوي وختو و صفوان راخذ یسوي وې د دې مون څنګه دا په یو رکعت کې سورته بقره وای په یو کې ال عمران وای نو زه ته چې ډوډۍ راکه مزدوري می کړې راستړې ما نو د دې مون ته هغه زميان کې د شیم د دې په باره کې رسو هغه سورته بقره کې د شو باره کې دوه ورځې د روزه قضا شو نو دا شي کوي وای روزه ولې ماته ناغي د دې روزانه روزه یو ورځ نه ده ازموږ ته ضرورت دي ځواني ده د وړي غرمۍ نو موږ مطالبه هغه دا روزي نسی په مخه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ته وی چې موږ گزاره کوا لړن کوا او روزه چې نفلی روزه خزانی چې خاون نه بتا پوس کوي وي په خپل ولې نه وخت پاسې دوی ډیر کوشش کوم خو مزدوري می کړی ډیر زیات ستړم نو نه کیږي بس نشم پاسې د خدای په قدرت سره سړی کده نیمه په پاسه نور راخته ده نو ځکه نیمه په پاسه نور راخته ده نو کیږي نبی علیہ السلام ته زسته قصه یا صفوان فصلی چې پاسه بیا مونږ کوو چې مونږ څه ټیم پاسه بیا مونږ کوو خو دې کې ګورو علماء لیکي چې دا مقصد نه دی نو تاسو دا مقصد واخلئ چې ځان له قلاره پروزه چې کله پاسه بیا مونږ کوو نبی علیہ السلام صفوان ته ویلي دا اله چې تاسو له تنظیم کړي انتظام دې کړی ځان له چاته دی ویلي یا داسې کړی ځان ته ټیمپیس برابر کړی موبایل دې په ټیم کړی داغه باوجود پانه سي نو ته ګناګار نه شفیع رحم الله خپل دوی سره مکاتیب کړي خطونه او تلګری نو زیات خطونه پای کې دي چې هغه زمانځله سار نشم بازره نو دیو ته خپل تنظیم پورا کوا یو سره داسې سره هغه نشتا واکه بعض سړي سره یې نه بتا دوی سار کې منځله پاسې دی خو فازا بول بنه کې ځان لګلې ونه بلاړ شي نو داغه سره اراده نشته نو دا به ګناګار دی هر څه تنظیم وکړو بیا مو نشو بیا دا مسله ده بیا ګناګار نه دی رجال د تهمت چې دي اقسام د رجال د تهمت یو شایعینو چې را خبره ایجاد کړي جوړه کړي ودا منافقانو عبد الله ابن ابي مشر یو مخلصینو دا پروپاګاندا متاثر ولکه حسان رضی الله تعالی عنہ استحشو دریم ساکتینو عام مخلصین مسلمانان سلورم کاملین مؤمنانو چې د دې دفع به کوله چې دا بالکل غلطه ده لکه د اسامه رضی الله تعالی عنہ وغیرہ دا کسان چې شو جماعت دیف کې مصطح ابن اساسا حسان ابن ثابت حمنه بنت جحش زوجره طلحه ابن عبید الله عبد الله ابن ابي د رئیس د ډبل سزا ملو شي و او د نور تن سزا ولا ورکړو دنیوي سزا ورته ملو شي و شاپینګ کوي